السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست لسم تاریخ الحمدلله شکر الحمدلله چې موږ مسلمانان یو او د پاکستان نوم چې دی نو هغه اسلامي جمهوریت پاکستان دی او کله چې دا جوړېدو نو موږ ته مشران ویلي چې دا د کلمې په نوم جوړ شوی چې پاکستان که مطلب کیا لا اله الا الله خو بدقسمتۍ ته وګوره چې پرون سی ډي اے یو لیست جاری کړی چې 50 جماعتونه تجاوزات دي اولنۍ خبره خدا ده چې دا جماعتونه جوړېدل نو سی ډي اے والا ودولې وه په کار ده چې په هغې وخت د دې منې کړې وي چې دا د جومات ځای نه دی دا ګرین بیلټ دی په دې جومات مه جوړوئ او د جومات پراپر ځای وي او چې اوس جوړ شو نو اوس دوی ته 30 کاله پس ور یاد شو چې دا جوماتونه په تجاوزاتو دي نو دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده پرون دا چل شوی دی چې د مری روډ باندې یو جومات دی او هغه د شپې وران کړی دی شهید کړی دی کله چې سار امام مسجد راغلی د سره جومات نه هلته کې کلاو میدان او بوټي هم پکې کرلی شوي یا د عوامو د مسلې حل کول په کلونو نه کیږي او چې کله د دوی د مغربي ایجنډې لاګو کولو څه پروګرامي نو بیا شپې د شپې ته سوچ وکړه چې دا دومره لوی ملبه به دوی چرته وړي شپې د شپې بیا هغې ځای له خاوره راوړل بیا په هغې کې بوټي کرل دا کارنامه دوی کړې ده یو طرف ته جماعتونه شهیدان کوي په اسلام آباد کې د 50 جماعتونو د شهادت اطلاع ده بل طرف ته د شراب لایسنسونه جاری کوي سلور هوټل دی هوټلو سره مخکې نه می خدا اوس چې کولی دي نو غالبا چې دا دی چې کلیام به خرڅوي نو اسلامي جمهوریت پاکستان کې دا دوانه کارونه د عوامو د پاره ډېر د تشویش دي او د ټول نه غټه خبره ده چې زمونږ مذهبي طبقه چې دا د دوی د اسلام سره مینم صرف د سیاسي مفاد د پاره ده چرې دی وخت کې دا د عمران خان حکومت وي نو تحریک لبیک والا به د لاهور نه لوی جلوس را روان کړی مولانا فضل الرحمن صاحب به د پیښور نه او د قبایلو نه میلیون مارچ شروع کړی مولانا د حافظ نعیم الرحمن صاحب د جماعت اسلامي والا بم چې غزا د پاره کوي نو د لپاره به هم کړو خو کوچري حکومت د عمران خان وي او دوی ته د اشاره شوی وي چې زه شاباس احتجاج شروع کړي خو چونکې دی وخت کې سیاسي فایده ورته نشته نو ټوټل خاموش دي دا زمونږ غټه بدقسمتي ده چې زمونږ د عوامو د اسلام سره کم ورځو کې د ودرېدو موقع نو هغې کې عوام یوازي او دا غټه بدقسمتي ده الله دې په دې حال باندې رحم وکړي سی ډي اے له پکار دي او انتظامیې له چې د دغې علماو سره کینی دې له یا متبادل ځای ورکړي یا چې دا چا جوړ کړي دي او اجازت یې ورکړی او غیر قانوني د هغې افسرانو خلاف د کاروایي وشي ځکه چې دا اوس په دې وخت کې په مسلمانانو جذبات ډېر په غوسه کې دي خلک او ډېر انتشار جوړېدو خطره ده نو آلریډي په ملک کې د امن و امان صورتحال خراب دی او الټه داسې اقدامات کوي چې هغه نور حالات خرابېدو طرف ته بوځي نو داسې کارونه همیشه هغه نااهله حکمرانان کوي چا سره چې د عوامو منډیټ نه په جعلي طریقه راغلي او هغوی د عوام پروا نه کوي نه د دین پروا کوي ته پته چې زموږ بکسې به نور څوک ډکوي که مونږ څه کوو که نه خو چې د هغه ایجنډې خواهشات پوره کړو کم چې دا ملک پرې روان شوی دی او الله دې په ټولو باندې رحم وکړي امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ چې دغې خلکو ته ورسي او د دې مسلې له څه پرامن حل راوباسي داسې جوماتونه شهید کول په اسلامي جمهوریت پاکستان کې انتهایی نامناسبه خبره ده سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته